الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير دا عیسی علیہ السلام عاجزی بیان شو الله رب العزت قدرت په اخره کې بیان شو چې عیسی علیہ السلام دا الله رب العزت د قدرت بیانو کو چین تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله رب العزت پر له جواب ورکی چې قدرت هغه زماشته دي چې زه مشرک لا جنت ورکم مشرک معاف کم دا قدرت زماشتا او قیامت کې خبره د قانون ده خبره چې دا نو خبره د قانون ده قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نن با صادقین لا داغی صدق فائدہ اور کی چاچ بسچ باندې او پرشتینای علی سره د انبیای کرامو تابعداري کړي وا نو غی لبا غ صدق او رښتینواله فائدہ اور کی هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سالم سورت سروم لگی سر د ابتدا د سورت کې ویلو یا ایها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ایماندار وعده پورا کړئ نو چا چې الله سره وعده وکړه او وعده کې رښتینه ثابت شو او وعده کې رښتینه ثابت شو نو یوم ينفع الصادقین صدقهم رښتینو لبا دا غیر اشتیا فائدہ اور کی چې په دې صورت باندې عملو کو او الله رب العزت سره وعده د ایمان رښتیا کړه وعده د ربوبیت چې الله ستا حلال او تبا حلال او حرام او تبا حرام نو هغه وعده رښتیا کړه خبر پکې بند کې براسي لګېدلې کده الکانو ته ګمندنه بند شي چې وعده د ربوبیت هغه رښتیا کړه الله رب العزت سره
دا الله حرام ته حرام وایل او دا الله رب العزت حلال ته حلال وایل دا الله حلال ته حلال وایل تکته لګو ځان ته لګو نو هغه له سیر ورکی چې دنیا به هم د خوشاله وګرځي او آخرت چې ده نو هغه به هم د خوشاله وګرځي. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وبوای الله دا ورځ دا چې فائدہ ورکړي رښتینو یا رښتیا ده دی د دې صورت صدق سو چې د هلو د حرمت او د نظر او د نیاز مالک الله ومني حلالون کې حرامون کې یک आवाज الله ومني او د منښت حقدار आवाज الله ومني خپل پابندای د ځان نه واقعده د سپیرتوب ته جوړ کړي وي نو هغه پابندای ختمي کی هغه پابندای ختمي کی او د مخلوق په نوم باندې منښتونه کی دا د دې صورت رښتینواله و. دویم د دې صورت رښتینواله و کونو قوامین شهداء لله بالقسط چې دا مسئله بیان کی دا مسئله صفا صفا بیان کی ادار دی صورت رښتینواله یوم ينفع الموحدین توحیدهم موحدین لوا دا غي توحید فائدہ ورکی یوم ينفع الموحدین توحیدهم بیا ردی صورت نے اوچت کا نو صدق چې ده عام طور منګا او تاسو صرف خبرو کې رښتیا او تاسو صدق وایو چې او سړی رښتیا وایي او دروغ نه وایي نو دا یو صفت ده او نبی علیہ السلام د نجات ذریعہ وایل دا د نجات ذریعہ وایل دا الصدق ينجي صدق چې ده هغه نجات راولي نجات راولي خود قرآن کریم په جبا صدق چې ده دا صرف او صرف خبرو سره تعلق نه لري یوازې خبرو سره نه ده رښتیا د عقیده صفت ده چا د زړه رښتینواله ده رښتیا د عمل صفت ده چې د عمل رښتینواله ده چې عمل د رښتیا وي عمل د رښتیا وي او صدق د احوال صفات ته چې بسړه کې کم کیفیت دي او احوال دي هغه رښتینوالي وي او صدق د اقوال ده چې خبره د رښتیا وي او صدق د معاملات ده چې مخلوق سره معاملات د رښتیا وي
معاملات د رښتیا وي. د دیو جنا د قران یو نوم آغاز صدق دی او قران کې دا ټول لی والذي جاء بالصدق وصدق به. سورہ زمر کې دا ویل دي، دارنګ سورہ انعام کې وایي تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. قران کریم هغه رښتیا دي. قران کریم ته صدق ویل دي. بیا قران کریم کې د صدیقین او جماعت یاد کړل دي، د انبیاء پسې پیغمبرانو پسې انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. دای د صدیقین او جماعت یاد کړل دي. د نبی علیہ السلام دعا یاد کړل ده، دعا د هجرت سورہ بنی اسرائیل کی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق او تویل دي. سورۃ قمر کی سورہ قمر کی اجر ویل دي فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. آخر د سورۃ قمر کی فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. سورۃ یونس 3 آیات کی وئی ان لهم قدم صدق عند ربهم. ان لهم قدم صدق عند ربهم. بقره کی ویلو اولئک الذین صدقوا. دارنګ آل عمران کی الصابرین والصادقین. سورہ توبہ کی وکونوا مع الصادقین. وکونوا مع الصادقین. او شیطاسو سره رښتینو نه. دا د قران کریم صدق دی او دې کې عموم دی سالم دین ته. دین اسلام چې دی نو هغه دین د رښتیا دی او رښتیا چې دی صدق چې دی چار ځای کې صدق وی. علماء کرام ذکر کوي چې الصدق بعد الایمان یجری الی الاحسان وقبل الایمان الی الایمان. چې سړی ایمان مسلمان وي او دغه صدق وي نو د مرتبه د احسان ته ورسی. د مرتبه د احسان ته ورسی او چې کافر کې صدقي هغه ایمان ته ورسی. هغه ایمان ته ورسی نو بعد الایمان یفضي الى الاحسان وقبل الایمان الى الايمان. د ایمان نمخ کې چې چا کې صدق او ناغه ایماندار شي
یوم ينفع الصادقین صدقهم دا رضا چې فائدہ ورکی رښتینو لري رښتیا دی ادا یو کوشش وکړ وی د خلې په دې رښتیا خو په سړی بیل ناراضي خو عموما دروغ ویل کیږي او د نیک نیتای بنیت او دا تباہی راولي الصدق ينجي والکذب یهلک صدق نجات راولي او کذب تباہی راولي او خبرو کې دا زمونږه یری او بیا موبایل هغه ډیر دروغ شروع کړل یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار دیلوا باغونه چې وایي بلانه داغه نسندونه خالدین فیها ابدا همیشه به دې کې همیشه خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عنه خوشاله وي الله د دینا او دی با خوشاله د الله نه په دنیا کې چې الله په قانون او په اسلام مطمئن او الله رب العزت قانون را لګلو شاغه د الله خوخو ورضیت لكم الاسلام دینا او د رښتیا وایل دا قانون د اسلام د په عمل کردار کې راوست په عمل کې او کردار کې راوست الله مولا بدلوم داسې ورکی چې دینه به الله رضا شي الله به رضا شي او دیوم د الله نه رضا وي نه چې الله رب العزت ول قیامت کې سور کوي او دیو باغې باندې خوشاله وي رضی الله عنهم خوشاله وي الله د دین او دیو خوشاله د الله نه ذالک الفوز العظیم اصل کامیابی دا ده یو جسمانی جنتو لهم جنات او دویم روحانی جنتو رضی الله عنهم ورضوا عنه که یو سړی ته یو احساس والا سړی وي احساس والا بچی وي او غل پلارم سور کی کور والا جوړ کی گاڑی والا والی واده ولو کی او نقد والا ډیری ور کی او کور چابي د گاڑی چابي هر څو ول ور کی ودا والا بچي او بس ما به نور نه ویني او زستانه ناراضه یم دا غره دی بچی لپاره مرګ دی هغه زه په کور سو کوم زه په خزه سو کوم زه په گاډو سو کوم چې پلار رانه خپاره نه زما سره ژوند شو هغه هغه سوم خون نه ور کوي یسوم والا خون نه ور کوي او کبه زوړ کور کې ناسوي او تن جامې کمزوري دي په ګډه اوګه او پلار ځان سره راجوخ کی بچي زستان ډیر خوشاله یم دا لږ چې احساس والوي انتهایی خوشاله وي ای بابا خوشاله نور بګورو سره نو رب چې الله دې محسن اعظم نه هغه لهم ظاهری جنت درکو باغونه حور او غلمان او اعلان د دیو مو کو چې زړه نه رضایم زړه نه رضایم نوم جسمانی خوشحالی ملاو شو او روحانی خوشحالی ملاو شو
دین لوی کامیابی بل سکه دي شي ذالک هو الفوز العظیم کامیابی چې دا نو غدا ده ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا لله ملک السماوات والارض صرف الله لاله بادشاہي نږدې سرم لګي عاجزی عیسی علیہ السلام بیان شو نو قدرت د الله ذکر کړي الہ هغه څوک وي چې دا علم او قدرت وي چا کې چې علم او قدرت نوي نو هغه الہ نوي نو عیسی علیہ السلام الہ نه دی عیسی علیہ السلام الہ نه دی لله ملک السماوات والارض او دویم سالم صورت سره لګي سالم صورت سره لګي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مومنان وعده پورا کړي د هیل او د حرمت وعده پورا کړي حلالون کې الله دې حرامون کې الله دې تمانخت او حقدار یو الله دې ولی زکا چې لله ملک السماوات والارض بادشاہ الله دې نو قانون بدا الله ای دې کائنات بادشاہ چې دې نو هغه الله دې لله ملک السماوات صرف د الله بادشاہی ده او حاصل راوړو د بل چا نه ده بادشاہی صرف او صرف د الله ده شیخ القرآن رحم الله تعالی سمت الدرر کی ذکر کړی دی لله ملک السماوات والارض وما فيهن فاعبدوه نو صرف او صرف داغه الله بندگی وکي وانذروا له او صرف اغلم نخته وکي لا لغیره بل چاله منخته مکوي حقدار د عبادت حقدار د منختو او حقدار د هل او د حرمت یکی आवाज الله دی یکی आवाज الله دی او دا قانون د قران دی چې قدرت ذکر کی علم په قیاس کی علم ذکر کی قدرت په قیاس کی دا خاتمه د سورۃ چې شروع کېدله نو پدې کې هغه علم ذکر کړهو یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب نو الته علم تفصیلا راوړو قدرت اجمالا کو دلته قدرت تفصیلا راوړو علم به قیاس کو نو الہ اغوی چې دا قدرت وی الہ اغوی چې دا علم وی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه عجز بنداو هغه قادر مطلق نو هغه عالم الغیب نو عیسی علیہ السلام الہ نه دی دارنګي نور انبیاء اولیاء ملائک علیه ندی زګه دا غي قدرت او علم نشتا چې قدرت او علم نشتا نو حرام د الله ومني ځان حرام ما جوړوي مانخت د الله په نوم ور کوي د مخلوق په نوم باندې د قبرونو په نوم باندې مانخت مکوي لله ملک السماوات والارض صرف الله لدا بادشاہی د اسمانو د سمکه وما فيهن او دا غسوچ بدی کی دی وهو على كل شيء قدير هغه الله ر په هر سبحان قدرت والا سورات کې سالور مسالې وي چې حرامون کې الله دې
او منخت حق د الله دی دا توحید مقابل کې دوه مسلې وي بندگان چې سيزونه حرام کی هغه حرام نه دي هغه پابنده ختم کړي او د بنده په نوم منل مکوئ مانخت حق د الله دی نورت په اشرا کې فعلیه وو په وضاحت د سلور مسلو او سورۃ سلور بابونو اول باب کې او لسم باب کې مسالې ذکر کړې او مینس کې اته بابونه داغه متعلقاتو او اخر د سورۃ خاتمه وا عالم الغیب الله دی او متصرف الله دی نو حقدار د هلو د حرمت او د منختو الله دی نو خپل حرام اول مکوي او د مخلوق په نوم باندې منخت مکوي او هغه الله دې بار سبحان قدرت والا واخر دا الګا لانټر دې کنه